دا جذبه د ایمان دا. څه شو جذبه ایمان؟ مونږ زموږ ایمان دومره مضبوط نه دی چې زه دوکان نه کوک راوچتوم زما ایمان نه خوځېږي. زه دوکان نه پیپسي راوچتوم زما ایمان نه خوځېږي. زه دوکان نه لیس پاپړ راوچتوم، زه د اسرائیلي مصنوعات امریکي مصنوعات راوچتوم زما ایمان نه خوځېږي. دا زه څه کومه لګیا یم؟ لږ سوچ وکړه لږ په ګریوان کې. دونه خو ته کولی شي که نه یار، دونه خو کولی شي. مونږ خو د خالد بن ولید بچي یو. سیف من سیوف الله. الله اکبر. جنگ موته ځان ته لږ مخامخ ته لږ تاریخ خو د اسلام ووایه که نه. مونږ خو د جمعې بیان له هغه ټایم راځو چې دویم اذان کېږي. مونږ هغه مسلمانان یو. هفته کې یو بیان او زه به هغه ټایم راځم چې دویم اذان کېږي. زه هغه مسلمان یم، زما هغه اوقات او حیثیت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله روان کړل. ستاسو امیر به څوک وي؟ زید بن حارثه به ستاسو امیر وي. او که زید بن حارثه شهید شو، ستاسو امیر به جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ وي، د حضرت علی صاحب ورور. او که حضرت جعفر شهید شو، ستاسو امیر به عبدالله بن رواحه وي رضی الله تعالی عنہ. او که عبدالله بن رواحه شهید شو، بیا چې څوک ستاسو خوښه د ځان نه امیر جوړ کړي. خالد ابن ولید اول جنگ دے، پہلی لڑائی اسلام میں. الہ اس مسلمان شوے دے، پہلا جنگ خالد ابن ولید دے. 3000 مسلمانان دی، 3000 1,00,000 رومیان دی. او بل روایت کې راځي چې فارس او نور ملکونو 1,00,000 نور مرله تیار کینولي چې دا کمزور شو، 1,00,000 نور رالیږو. 3000 مسلمانان چې کله نږدې ورسېدل، اطلاع راغله چې 1,00,000 موجود دي، 1,00,000 نور هم دي. خپلو کې مشوره کوي څه کول پکار دي. مدینې ته پیغام ولېږو چې نور مسلمانان راولېږي. څوک وو؟ عبدالله بن رواحه پاڅېدو، بیان وکړو، اے مسلمانانو څه لپاره راغلي یې تاسو؟ جواب راکړئ څه لپاره راغلي یې؟ ټول مسلمانان دوه خبرې دي، دوه، یا خو جنت مخامخ دی درته ورځئ جنت ته وایي، یا خو شهادت دی او دا زمان تمنا ده ورته، دا ستاسو تمنا ده، یا خو جهاد دی شهادت دی، او یا فتح ده او نصرت دی ورته وایي. درېیمه خبره پکې نشته دی. تختیدل نشته د مسلمان په وینه کې، تختیدل نشته. مسلمان به نه تختیدی چې تختیدی به غدار وي. د مسلمان شان دا دی، دی به نه تختی. که دی یوازې پاتې شي، حدیث کې راځي، که یوازې پاتې شي شاکی به نه، تختې به نه، ځان به ټوټې ټوټې کې، خو د اسلام نوم به نه غورځوي. ګورئ ټول ویلې مونږ راغلي هم دې دپاره یو. 3000 موده د مدینې منورې نه 700 میل لرې ده، 700 میل. اردن په علاقه کې د نن سبا اردن موته. او هلته د صحابو 3000 لښکر ورسېدو او اخوانه 1,00,000 رومیانو سره جنگ دی. جی الله اکبر. څه عجیبه غوندې کې حساب دی. سم یاره دا خو دومره مسلمانان دي، نو 1,00,000 خو ډېر لوی تعداد دی که نه یار؟ 1,00,000 ډېر لوی تعداد. جنگ شروع شو. د اسلام لپاره جنگ دی، ښه؟ د مال دولت دپاره جنگ نه دی، د کفر دپاره جنگ نه دی، اسلام دپاره جنگ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ناست دی، منبر باندې جمعات کچا کچ ډک دی. الله رب العزت 700 میل لرې نه ټول جنگ خپل پیغمبر ته لګیا دی ښیي. ټول جنگ ورته ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زید ابن حارثه ور مخکې شو، جنگ یې شروع کړو، وجنګېدو، وایي زید ابن حارثه شهید شو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منہ بولا بیٹا دیکھا، دا خوخ دی خوخ. حضرت اسامه د زوی دی، کټ کې ناست دی، وړوکی دی، پوزه به یې لګیا ده. مور بی بی عایشه پاڅېده چې خپل پټۍ سره ورله پوزه پاکه کړم. رسول الله علیه السلام فرمایي عایشې مه کوه، زه به په خپل څادر د پوزه پاکوم. او پوزه ورله پاکه کړه. بیا یې فرمایل ده سره هم زه محبت کوم او د ده پلار سره ما محبت کولو. دا هغه زید بن حارثه دی، سترګو نوښ کې روان دي د الله
او وی زید بن حارثه شهید شو. بیا فرمایل وی جنډا حضرت جعفر بن طیار اوچته کړه. جعفر طیار اوچته کړه جنډا او دا د تزوی دی. دا څوک دی؟ دا د ابو طالب بچی دی. دا د حضرت علی ورور دی. او کله چې خیبر فتح شو دا په حبشه کې دی. دا خیبر ته ورسېدو رسول الله علیه السلام ته غاړه واغسته وستا شکل زما شکل به شان دې ملاویږي. او رسول الله علیه السلام ورته فرمایل وایي زه نه پوهېږم چې د خیبر په فتح باندې ډېر خوشحاله شم. جعفر اګه ستا په راتلو ډېر خوشحاله شم. زه نه پوهېږم دومره محبت دی. او هغه جعفر رسول الله علیه السلام فرمایل وایي جعفر مخکې شو او خپل بچي ورته رایاد شو. درې واړه بچي دي عون دی محمد دی او عبدالله. درې واړه بچي دي. درې بچی ورته رایاد شو زما واړه بچی دي. او 33 سال عمر دی دا جعفر طیار 33. او اسماء بنت امیس دا کور والا دا 21 سال عمر دا اسماء بنت امیس دی. لږ په زړه لاس کې ده لږ خپل بچي ځان ته مخامخ په بړه لاس کې ده چې څنګه یې بچي ورته رایاد شو د اس نه ښکته راکوز شو. څلور واړه خپې د اس کټ کړلې. وایي زړه کې دا خبره رانشي ځان ته وایي جعفره چې ته به واپس راشې. ورته وایي نن جنت ستا انتظار کوي او د روم حکومته وایي تیار شه زما ټوله ستا د وینې لپاره تږې د تږې ستا وینه به زما دا کورس کې وایي. دا شعار ویلې او ننوتو. رسول الله علیه السلام فرمایي وایي د جعفر یو لاس کټ کړی شو. وایي جنډې به بل لاس ونیوه. وایي بل لاس کټ شو. وایي په مټو کې جنډه ونیوه. وایي کافرانو د جعفر دوه ټوټې کړې. وایي جنډه ښکته راپرېوته. عبدالله بن رواحه راوچته کړه. وایي رسول الله علیه السلام سترګې روح کې بهېږي. وایي جعفر دواړه لاسونه الله دپاره قربان کړل. الله رب العزت ورله 2 وزرې په جنت کې ورکړي دي. په هغې باندې په جنت کې ګرځي. عبدالله بن رواحه مخکې شو د لوږې نه ملا ټیټه شوې ده چا ورله کجورې ورکړې. یو روایت کې راځي چا ورله د غوښې یو ټوټه ورکړه چې دا وخوره چې ملا دې مضبوطه شي. چې ویې کتل مسلمانان شهیدان کېږي غوښه یې داسې وغورځوله. وایي دا خو ډېر لوی وخت غواړي دا خوراک. عبدالله بن رواحه وایي 4 ښځې دي. وایي 4 واړه طلاق. 4 ښځې دي. وایي 4 واړه مې طلاق ورکړو. وایي زما غلامان دي غلامان مې دي ټول آزاد وي. وایي زه د مدینې منورې ته واپس تلل نه غواړم. او ننوتو هغه هم پکې شهید شو. رسول الله علیه السلام مخکې لګیا دي بهېږي او دا بیان کوي لګیا دی. نن مسلمان افسوس نن مسلمان زمون دینی جذبه ختمه شوه. دینی غیرت ختم شو. جهاد جذبه ختمه شو. مسلمان صرف د ډانس لپاره پیسو ګټلو لپاره په سوشل میډیا سره مسلمان دا اهمیت پاتې شو. یقینو کا نوجوانان کوم خاروان دي د خدای بندگانو کوم خاروان دي. نن مسلمانانو د زنانو عزتونو خلک سوچ وکړي که نه که زما په خور باندې څوک لاس واچوي که زما په لور او زما په مور څوک لاس واچوي څنګه به زه برداشت کوم یار. زه به ځان وژنم یا به هغه وژنم نه به پرېږدم. نو دا زما خویندې نه دي. دا زما میندې نه دي. دا زما لوڼه نه دي. شلېدلې کپړو کې ګرځي د هغې بدنونه ښکاري ماشومان کټ کېږي. دا زما خویندې نه دي. دا به کله ماته ایمان جذبه راوچتېږي. زه کوک او پیپسي نه شم پرېښودی. دا زما ایمان دی. زما دوکاندار ته ووایه فلانی چې راوړي ته به پیغمبر له دا جواب ورکړې. ته به قیامت کې الله له دا جواب ورکړې چې د بل دوکاندار راوړل تا هم راوړل. دا جواب به موږ ورکړو. افسوس عبدالله بن رواحه هم شهید شو. یو جنډه ښکته پرېوته. یو کس مخکې شو جنډې اوچته کړه. وایي مسلمانانو ځان له امیر جوړ کړئ. وایي ته امیر یې. وایي زه امیر نه جوړېږم. نوم زما ذهن نه لدې ووت. بدري صحابي دی بدري. جنډه وایي مسلمانانو چاله ورکړئ. یو طرف نه آواز راغی وایي جنډه خالد بن ولید له ورکړئ. خالد بن ولید ویلې وایي زه نوی مسلمان یم. اوس مسلمان شوی یم. چېرته زوړ مسلمان وګورئ. چرته بدري صحابي وګورئ. چرته احد او خندق والا صحابي وګورئ. جنډه ماته مه راکوئ. 4 واړو طرفونو آواز راغی خالد خالد. خالد بن ولید له ورکئ. خالد بن ولید جنډه واغسته. مدینه منوره کې رسول الله علیه السلام فرمایي ثم صلی الله سیف من سیوف الله. اوس الله رب العزت چې دی نو خپله توره راویسته وایي
اوس د الله توره راووتله شوه. خالد بن ولید داسې بې درېغه جنګ وکړو، داسې بې درېغه 9 تورې د لاس کې ماتې شوې، 9 تورې. یا څومره زرګونو کافران به مردار کړي. او دومره الله مسلمانانو ته روب ورکړو چې 1 لاکھ رومیان وتښتېدل د خپل ځای نه. 1 لاکھ مسلمانانو ته الله فتح ورکړه. مسلمانان واپس را روان دي، مدینه منورې ته اطلاع راغله. دا د صحابو جذبه ده. مدینه منورې ته اطلاع راغله وایي مسلمانان را روان دي. د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کور والا ولامبل پته نشته چې اوس جعفر شهید دی. ولامبل خپل بچو ته نوې کپڑے واچولې، 3 واړه بچو ته رانجې ورته واچول، نوې کپڑے. وایي ستاسو بابا را روان دی. دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے. رسول اللہ علیہ السلام مرنگ مبارک بدل دے. حضرت اسماء ورته فرمائی دا اللہ واسطہ در کو مما رشتہ ہوا ایسا چل شوے دے. جعفر څنګه دی؟ رسول اللہ علیہ السلام سترګو نوف کی روان شوې، کېناستو کټ کې. وایي د جعفر بچو ته آواز کا. جعفر بچی راغلل، رسول اللہ علیہ السلام خپل صادر راواغستو، په هغې باندې واچولو، په ژړا شو. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی نن د جعفر د بچو ولی او مشر. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی زیم وی د دې پرورش به زه کوم. او بیا رسول اللہ علیہ السلام بهر ووتو، وی انا ولی من لا ولی له. په مدینه منوره کې چې څومره مسلمانان دي او شهیدان شوي دي او د هغې یتیم بچي دي، رسول اللہ علیہ السلام فرمائی د هغې ټول ولی زیم وی. دا زما پیغمبر موږ ته تعلیم راکو، دا زمون پیغمبر، دا زمون اسلام موږ ته دا تعلیم راکړي. عزتمندو خپل ځان کې دینی جذبه پیدا کو، خپل ځان کې دینی غیرت پیدا کو. اسلام دپاره خلکو ډېر لوی قربانیانې ورکړي دي. دومره خو کو چې جو میرے بس میں ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. خپل حصے کار خو کا کنه، خپل دینی غیرت وخیا، خپل دینی ایمان وخیا. 11 مئی باندې لویه جلسه ده د ټولو علماو د ټولو خلکو. دومره خو یې وکړه که نه چې انشاءالله دې جلسه کې شرکت وکړو. مازدیګر به شروع کېږي انشاءالله دې جلسه سبا نه بل سبا اتوار په ورځ دې جلسه کې هم شرکت کوو انشاءالله. کوم ځای کې چې د فلسطین نوم راغی، کوم ځای کې چې د ملک پاکستان نوم راغی، انډیا سره به داسې زموږ مقابله وي. مړه تاسو انډیا کو یقین کو والله که دا زموږ د ګس لاس هغه دي، دا خو سره دوی ګزاره کوي لګیا دي. یعنې د اسم نه دي، ځکه د دې منظرو خبره کول نه غواړم چې کوم سړی د غوا امتیاز اسکي بې غیرته، چې کوم سړی په کروڑونو په لکونو خدایانو مار تم سجده کوي، لړم تم سجده کوي، بیزو تم سجده کوي، اتی تم سجده کوي، دې سره به زما سره مقابله چې زه یو الله ته سجده کوم. زموږ جوانان الحمدلله وګوره څومره لګیا دي په زور سره، د هغوی څومره جذبه ده، د هغوی لا جاز راغلی نه وي چې مخې سره یې وله دوړه کړې. دا د مسلمان خو توجه به خپل د فلسطین نه نه خواته ګورئ، هغه به دې پړه کې وي. ګورئ انشاءالله وخت راغی، انشاءالله موږ به د خپل ملک پاکستان د حفاظت دپاره به خپل ځان هم قربانو. انشاءالله موږ به د فوج سره شانه به شانه ودرېږو د خپل ملک پاکستان دپاره. او انشاءالله څوک به دا د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. په ټول کائنات او دنیا کې 2 ملکونه 2 علاقې د اسلام په نوم آزاد شوي دي، یو مدینه منوره ده او بل ملک پاکستان دی. دا د اسلام په بنیاد آزاد شوی دی. انشاءالله چې مدینه منوره قائمه ده، ملک پاکستان هم قائم وي. چې د اسلام او د مسلمان نوم وي، انشاءالله پاکستان ته به د چا پلار هم نقصان نه رسوي. امریکا او د هغې یاران او هندوستان او انډیا دا انشاءالله د پاکستان یو وختم نشي خراب کولی. انشاءالله چې کومه پورې د مسلمانانو او زموږ د آرمي او فوج انشاءالله دا جذبې ژوندۍ وي، دې ته به څوک نقصان ورنه کړي. الله کریم دې عمل کولو توفیق راکړي، سنت کوي.